والدا زآغا جارو والا سلام پیش کو لیکن جتا حاضری کړی دا ټول بختور خلک دي ولدي پیغام دا صرف د جلسې پورې محدود مسائل چې یو جلسه وشوه نشستن و گفتن وشو بس کیسه ختم دا پیغام مسلمانان روزان سره یو سی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تاسو خپل علماؤنا دا عقیده دا ختم نبوت او دا ناموس رسالت و تعلیق بیانونه اوریدل دا د زړه په سترګو د زړه په غوږونو په سترګو باندې اوریدل پکار دي او تاسو ته علماو دا پیغام درکړو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مقابله کې یو داسې کس چې هغه په خپله د خپل کذب بار بار اعلانونه کوي هغه سړی راپاڅي او هغه دعوه د نبوت کوي او دا د علماو څه بدګماني نه ده چې دا انتشار غواړي او خلک یې بلوه کړي دي نه دي علماو د قادیانیت د کتابونو مطالعه کړې ده یو پاڼه او یو لکیره د مطالعه کړې ده د قادیانیت په لټریچر کې چې کومې خبرې دي هغه نقل کفر نباشد قادیانی مردار دا لیکلي دي چې ما ته الله وایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین دا وایي زما په حق کې نازل دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله دا وایي زما په حق کې نازل شوی وایي الله په قرآن کې فرمایي انا انزلناه قریبا من القادیان قرآن کې وایي الله فرمایي چې دا ما قادیان سره نږدې را نازل کړی دی قرآن میں 3 شہروں کا ذکر ہے اعزاز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے مکہ مدینہ اور قادیان مسلمانان رونو دغه کذاب او دغه دجال د مکر او د فریب نه خپل نوجوان نسل خبرول دا د دې وخت ډېر لوی ضرورت دی ډېر پروګرامونه کېږي خو تاسو دا واورېدل چې د دې کانفرنس هغه امتیازي خصوصیت هغه دا دی چې ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاکے کا شعر کل مسلمانان کو یو آواز باندې د قادیانیت خلاف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت لپاره او د ناموس رسالت لپاره آواز پورته کړي او یو ځای کې راجمع کیږي دا د دې وخت ډېر لوی ضرورت دی مسلمانان ورونو کله دا لیبرل خلک تاسو ته دا وایي یاره دې ملک خو هندوان اوسېږي دلته خو سیکان شته دلته عیسایان شته نو دا قادیانان دې پکې وي که نو ورو د دې جواب دا دی چې قادیانان دې ووایي چې موږ غیر مسلم یو دوی دې زموږ هغه اصطلاحات نه استعمالوي دوی چې کوم ځای کې خپل پوجا پاټ کوي هغې ته د مسجد نوم نه اخلي اذان نوم دې نه استعمالوي د مونځ د صلات ټکي دې نه استعمالوي دا دعوه دې نه کوي چې زموږ په قرآن باندې ایمان دی ځان ته د کافر وایي علی الاعلان بیا دې کوي د هندوانو په شان دې ژوند بیا دې د عیسایانو په شان دې زندګي تېروي دا خو ډېر خطرناک بدي دي چې په بهر ملکونو کې د چا پلاران نیکونه چې مخکې تللي او په اسلام او په دین باندې کلک وو د هغه خلکو نسل په یورپ کې چې نن اوسېږي
هغه ته ورځي کور په کور ورځي او ورته وایي موږ تاسو ته د اسلام دعوت درکو تاسو مسلمانان وئ ستاسو پلاران نیکونه مسلمانانو نو موږ هم د اسلام لټریچر تاسو ته راوړی دی نو د قادیاني کتابونه ورته ورکړي د میرزایت هغه لټریچر هغه ورته ورکړي هغه خپل ویب سایټ نه د خپل میډیا نه کور کور ته دغه د زهر د قادیانیت دعوت رسوي مسلمانانو نو تاسو مقابلې ته تیار یئ موږ ان شاء الله العزیز د دوی د کفریاتو مقابله کوو د الله مدد سره مسلمانانو دا قادیانان د خپل دجل او د خپل فریب هر ځای کې اظهار کوي زموږ د دې علماو د مولانا شمس الحق افغاني صاحب د مولانا شبیر احمد عثماني صاحب دوی سره په یو سفر کې یو قادیاني جج دا ورسره ملاو شو نو هغه جج ورته وایي کہ مولانا یہ بتائیں نبوت کیا چیز ہے تاسو خیال کوئی ددی اگر دجل کا ددی یہ فریب کا مولانا بتائیں یہ نبوت کیا چیز ہے حضرت شمس الحق افغانی سے اغوث و فرمائی نبوت دا اللہ جل شانہ دا طرفنا یو خاص منصب دے اللہ جسو منتخب کی پیغمبرین پارا اللہ وتوحید علیه نبوت یو لوی مقام دی الله منتخب شده خلق دی یو دوی دا خو ډېر ښه شی دی دا نبوت د دې خو خلکو ته ډېره فایده رسي نو بیا خو پکار دی چې دا نبوت یې عام شي دا دې ډېر شي هر کلي کې دی یو نبي وي په هره ضلع کې دی یو وي هره صوبه کې یو نبي پکار دی ځکه چې نبي چې دی دا مفید دی دا کار د فائدې دی د نبوت ډېر اهمیت دی نو پکار دی چې پیغمبران دې ډېر شي هر ځای ته ورسېږي شمس الحق افغاني صاحب د دې علماو هره خبره کې حکمت دي اپوش چې دا سړی بې وقوف دی جج دی خو د عقل نه خلاص دی شوده دی هغه ورته فرمایل د خپل جیب دی د 100 روپو یو نوټ راوویست هغه وخت کې د 100 روپۍ دا نوټ غټ نوټ د 500 د 1000 دا 5000 پکې نه و نو ته یې جج صاحب دا څه شی دی وایي دا د 100 روپو نوټ دی وایي د دې څه اهمیت دی یاره دا خو ډېر د کار شی دی د دې ډېر اهمیت دی دا چې چاته ملو شي هغه ته ډېره فایده ورکوي نو شمس الحق افغاني صاحب ورته فرمایي بیا خو دا ښه شی پکار دی چې د دې یو ماشین پیدا کړو او دا نوټونه سم ډېر چاپ کړو او هر غریب ته یې ورسوو خوښه یې داسې جج ورته وایي نه مولانا دا خو بیا خپل قانون چې دی د ملک هغه په خپل لاس کې اخیستل دي دا خو حکومت سره بغاوت کول دي د دې نوٹ اتھارٹی چې دا هغه گورنمنٹ دی اگر حکومت اجازت نہیں دے کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا اس کی اتھارٹی گورنمنٹ کے پاس ہے اور اگر کوئی شخص یہ جرأت کرے گا تو حکومت اسے پھانسی پر لٹکائے گی شمس الحق افغانی سے آغاوت ہوئی نبوت اس کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ جسے چاہے نبوت عطا کرتا ہے اگر اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص خود کو نبی ظاہر کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وہ کافر مبہوت اور لاجواب ہو گیا سجواب بیکول ہو گیا مسلمانان رونو دا علماء سرپرستی دا دی مشری دا دی سرطاون دا دی مرگتیا دا وقت لوی ضرورت ہے اور تاسو دا دیسکینا دا مشران خبر ہوئے دے دا ختم نبوت دا عقیدے دا پارا دا ناموس رسالت دا تحفظ دا پارا پٹول دنیا کے چچرتا دا دعوت و دا تبلیغ کارکنان دی کہ دا درس و دا تدریس طلباء و علماء دی
که د جهاد د میدان مجاهدین دي او که د تصوف او د سلوک صوفیان او مشایخ دي دا ټول چې فیض حاصلوي دا ټول چې رڼا حاصلوي دا د چا نه حاصلوي دا د استاد المحدثین نبی الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا غیر دا فیض حاصلوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فروزاتو د علوم او د معارف یو لوی سمندر دی د هغه نه دا ټول مهرونه روان دي دنیا ته نو دا ټولې سلسلې دا ټولې شعبې د دې هېچا په دې باندې اختلاف نشته دی په عقیدې د ختم نبوت او په ناموس رسالت د مسلمانانو وروڼو دغه حاضري دا د الله تعالی زموږ د نجات ذریعه وګرځوي او دا اخري حاضري نه شرطاً د خاتم نبوت د سلسلې کار کېږي خدمت کېږي هغه علماو ته هغه کارکنانو ته هغه ملګرو ته پکار ده چې د خدمت لپاره موږ هر وخت حاضر یو الله دې دغه ملګرو ته جزای خیر ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين